السلام علیکم ګرانو کتونکو زه یم واجد خان او تاسو ګورئ پرایم ډیجیټل کهانی څنګه ګرانو کتونکو تاسو له پته ده په غونډ ملک کې افراتفري ده دهشتګردي ده هر سړی پریشانه دی روزګار نشته دی په دغه ټایم باندې زه د سکیم چوک چترو ډاک کې موجود یم او په دغه ځای کې ماشاءالله یو ایونټ سٹارټ دی یو میله سٹارټ ده د جشن بهاره یو ګډو ایونټ دی بسنت دی چې څنګه دا بسنت نن شل کاله مخکې 25 سال مخکې په پنجاب کې به مناوېدو الحمدلله هغې نه ښایسته ایونټ چې کوم دی هغې نه ښایسته بسنت چې کوم دی نن په چترو ډاک کې په سکیم چوک کې دننه یو کلی دی چترو ډاک باندې مشهور دی هغه ځای کې زه موجود یم سړوزو میرا دا د ورور له پته د دې ځای موږ له خو نشته پته خپله میلمانه یو خو بهرحال د دې ځای دا څومره میلمانه راغلي دي دا څومره خلک راغلي دې سره به خبرې کوو راځئ موږ سره السلام علیکم وعلیکم السلام دا ماشاءالله په اختر کې هم داسې میله نه وي بالکل چې دا څنګه میله نن لګېدلې ده 27 تاریخ دی جمعې ورځ ده څه ویل غواړئ یاره دا خو زمونږ دا به ووایو چې په کوم حالات په زمونږ په دې ملک کې شروع دي خو خاص کر زمونږ په دې صوبه کې شروع دي په هغې حساب باندې خو دا مونږ له داسې دی یو جنت که نه چې دومره ټینشن دی هر سړی په منډه تړل لري څوک په جنګونو کې لګیا دی څوک په روزګار کې لګیا دی او داسې یو موقع مونږ ته مثال خبره ده اوټینګ میډو شي دا مونږ لپاره ډېره غټه خبره ده صوبایي حکومت ته مطالبه کوي چې دې ایونټ ته کوم دی په کار راشي هغې هم په دې کې حصه والي لکه چې څنګه پنجاب اډر وکړو مریم نواز او ماشاءالله ډېر ښایسته بسنت مناو شو هغه ځای خلکو له پروټوکول میلو شو هغه چې کوم دی یو داسې ماحول کې هغې دا بسنت مناو کو د ډېرو خلکو روزګار هم ورسره وشو نو صوبایي حکومت سهیل افریدي ته مطالبه کول غواړي بس وزیر اعلی صاحب ته زمونږ صرف دا مطالبه ده چې دلته بیسیک سهولیات دي که نه د اوبو مسله ده او مثال خبره درې تنبوان منبوان دي نور دلته څوک د شانه روټۍ نه غواړي خو صرف دومره چې د پارکینګ ځای ورته اخیسته وي د ناستې پاستې ځای ورته اخیسته وي دلته سټالونو لګي خلک خوراک پکې کولی شي مثال خبره یو پکنیک یو پوینټ ته جوړ شي که نه دغه بیسیک مطالبات دي د اوبو مسله ده او د سټالونو مسله چې دلته دې حکومت له پکار دي دلته سټالونو لګي دلته د اوبو انتظام او تاسو ماشاءالله پوره ماشومان یار دوست هم در سره راغلي دي ګوډۍ هم ځان سره راوړي دي بالکل شکر دی ښه ډېرې ګوډۍ هم وروړي دلته ګیر چاپېرې پرتې دي دا ښه ډېرې مونږ وړي دي او د ګوډو خو الوزو داسې یو بانه وي اصلي شی خو دی چې سړی راشي اوټینګ وکړي فرش شي دا دنیا وګوري چې هلکه څه حساب کتاب دی باقي خو زمونږ په صوبه کې او په ملک کې چې کوم حالات دی بس الله دې مل چې بله لار خو زمونږ نشته او څو وړی دی کټ که نه تا نه کټ یاره شکر دی په ګوډو په حساب باندې خو دلته ماشومان ولاړو چې یو ګوډی مې والودو نو څه 11 مې پې کټ کړي او بله ګوډۍ باندې خو سره 15 شتونه وړی اخر کې په خپله ورپسې تار کټ کړو نه کټ کړی لاس رانه ستړی کړو دا نور ملګري دې سره ولاړ دي سره هم خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چې خیر دی طبیعت هم ښه دی دا هم ګوډۍ راغستې دي مونږ ګوډۍ راغستې یو مونږ ورته راغلي وو ډېر لرې نه راخیره دې بستان له راغلي وو او دې بستان نه انجوی اخلي وه او ډېر خوند دی ډېر مخلوق لرې نه راغلی زموږ وزیر اعلی صاحب له دا درخواست دی چې دلته یو داسې ترتیب برابر کړي چې مثال پارکینګ سیسټم نشته اوبو سیسټم نشته سهولیات دلته نشته دلته بسن ډېر ښایسته میلاویږي دلته پکار وزیر اعلی صاحب چې مونږ له ښایسته غوندې دلته سپورټ راکړي مونږ له ترتیب ریلیف سیده کړي چې مونږ دلته را بسن ښایسته ترتیب سره مناوو ولې ډېر مخلوق راغلی او ډېر خلک راغلي د لرې ځایونو نه راغلي دي او ډېر خوند یې مونږ خپل هم ګوډۍ راوړي او دا راغلي د خیره دلته کې تاسو له دا کیمرامین صاحب ته زما وښیي که نه ماشاءالله پوره ګراونډ د عوامو نه ډک دی یو میله ده یو د خوشحالۍ یو سما ده هر سړی ماشاءالله بس ګوډو بازي کوي لګیا دی ګوډۍ لوځئ دلته کې نور ماشومان هم ولاړ دي ماشومانو سره هم یو څو خبرې کوو راشه هلکه دې خواته دې خوا راشه دا راشه ګوډۍ لوځې او څومره ګوډۍ دې والوځولې یو او څو دې کټ کړي که نه نه دې کټ کړي او خوند کوي دا یو بل ملګری مو ولاړ دی دا هم خبرې کول غواړي خو ده هم ماشاءالله پوره یو غوبل راغستی دا وګورئ ښه دا وګورئ دا چې کوم دی دا بسنت مناول یو جشن مناول دا د زړه سکون دپاره دی ذهن فریش کولو دپاره دی نو دې سره به هم خبرې کوو چې یاره دې کوم ځای نه راغلي دي کوم ځای نه راغلي ورور چترو ډاک یم د دې سړوزو ښه د دې ځای ماشاءالله دا راته ووایه چې دا
تاسو په دې کلي کې بس زما په خیال صرف مړی ژوندی به وي او نور بس نه وي دا پیله ځل زما په خیال یا دویم ځل دی چې دا به داسې دویمه ایونټ پیره ده خو بس بله پیره دومره دغه نه دی پیره بس شکر دی بس پکې ډېر څیزونه پکې منو شو ودرېده که ته د دې کلي که نه تا له پکار دا چې دغه ته کې تا یو روزګار کړی وی دغه ته کې تا ګوډی راوړی وی اوبو سیسټم دې کړی وی نو بس دلته ټول ملګري بس راغلي دي بس د دوی سره بس مونږ وایو چې بس دوی هم پکې دغه شي او مونږ هم پکې خپل ټایم برابر کړو ورسره او راسره بس پکې مشغول شي دا ملګري مطلب یاره دوستای کې خلکو لپاره هر څه فی سبیل الله او د ټولو دپاره مونږ وایو چې بس زړه یې خوشحال وي او بس چې مونږ ورسره بس پکې مشغول شي هغوی هم راسره بس د دې وجې دا ډېر نه صوبائی حکومت وزیر اعلی خیبر پختونخوا سهیل افریدي صاحب تاسو ته هم چې کوم دی د دې کلي د دې پېښور عوام یو ریکویسټ کوي چې څنګه په پنجاب کې دا ایونټ مناو شو په جوش او خروش سره دا هم پکار دا دي چې دغه ته کې کم از کم په دې ځای کې چې کوم دا ایونټ مناویږي دا سرکاري سطح باندې مناو شي نو د دې عوامو به هم چې کوم دی زړه خوشحاله شي ځکه چې ټول غمونه یو مهنګایي ده هر ځای کې بېروزګاري ده دا نوی نسل ټول چې کوم دی پریشانه دی نو دې دپاره کم از کم یو ایونټ ضروري دی دا وه زموږ د نن ویډیو نوې ویډیو سره ستاسو خدمت کې بیا حاضرېږو موږ له اجازه راکوي د لوی الله په امان